او محدثینو دا هم تصریح کړی دا چې دا یو عمل کول انسان د ډېرو مشکلاتونو بچ کی، او که چرته یو مشکل یا څه پریشانی راشي الله پاک یې د دې وظیفې په برکت باندې ختمي. به داسې سره تکلیف مرحله راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه مبارکه دا وه چې هغې به دا وظیفه ډیره کوله او دا عمل به ډیر کوله. انسان په ژوند کې غمونه، پریشانۍ، ټینشنونه هر وخت او هر ټایم راتلی شي. د دې نه انکار نشي کېدی چې یو انسان وایي چې زه به ژوند تېروم یا زه به ژوندی یم او زما په ژوند کې به د غمونو سره مخامخ کېدل نه وي. داسې چرته هم نه ده. په دنیا کې یو انسان هم د غم نه، د پریشانۍ نه خالی نه دی. د هر انسان په ژوند کې څه ناڅه غم تر مخه دی، د څه ناڅه مشکلاتو سره مخامخ دی. لیکن دې وخت کې به مونږ ګورو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند مبارک کې چې کله مشکلات، پریشانی یا څه غم راغی نو پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام څه قول، څه فعل یا څه لاره اختیار کړې ده. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خادم خاص دی، د خادم خاص کېدو شرف حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته حاصل دی. فرمایي چې ما به کله ولیدل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته به څه مشکلات را پیښ شول، یا به یو داسې کار و چې هغه به نه کېدو والا و، یا به څه غم را مخې ته شو، یا به داسې سره تکلیف مرحله راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه مبارکه دا وه چې هغې به دا وظیفه ډیره کوله او دا عمل به ډیر کو. څه به وي؟ ارشاد به فرمایلو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. محدثین فرمایي چې د جناب پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام څومره احادیث مبارکه دي، څومره طور او طریقې دي، چونکې دا ټول د جنت ضمانت دی. په دې وجه باندې که په یو حدیث مبارک کې د جناب پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه یو داسې خاص وظیفه مروي وي، یا یو طریقه مروي وي، یا یو عمل ثابت وي، نو هغه عمل د امت دپاره هم هغه شانتې کول لازم دی. کله چې دی د پریشانو سره مخ شي، کله چې دی د مصیبت سره مخ شي، یا کله چې دته یو داسې مشکل مرحله را پیښه شي، نو دله بیا هغه عمل کول پکار دی کوم چې جناب پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام کړی دی. او محدثینو دا هم تصریح کړی دا چې دا یو عمل کول انسان د ډېرو مشکلاتونو بچ کی، او که چرته یو مشکل یا څه پریشانی راشي الله پاک یې د دې وظیفې په برکت باندې ختمي او د دې انسان دپاره لارې اسانه او دته اسانتیاګانې پیدا کوي. موږ له پکار دي چې داسې قسمه وظایف چې هغه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه باقاعدګۍ سره مروي دي او صحابه کرامو اغوستي دي او موږ ته را رسولي دي، پکار دار چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. الله پاک په زموږ هم مشکلات حل کړي او زموږ پریشانۍ به هم خوشحالو باندې به بدلې کړي.